موسی علیه السلام د افلاطون سره مکالمه راغله. نو افلاطون په موسی علیه السلام باندې یو اعتراض وکړو او یو تپوس یې وکړو. ورته وی دا راته ووایه چې دا تمام دنیا، دا تمام حوادث، دا تمام عالم چې دی دا کمان وګرځېږي او په دې کې چې دا څه دي دا ورلغشي وګرځېږي او الله رب ذوالجلال وشتون کې وګرځېږي. نو دې به کوم ځای کې ځان بچ کوي؟ یو انسان به د دې نه کوم ځای کې ځان بچ کوي؟ اوس تمامه دنیا هغه د کمان وګرځو او پکې چې څه دي دا د غشي وګرځول او الله رب ذوالجلال وشتون کې شو. نو د دنیا نه خو بهر کېدی شي نه، کوم ځای ته به ځې؟ دا راته ووایه. وی موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دغه انسان له پکار دا دي چې څوک وشتون کې دی د هغه خواته ودرېږي، ځکه چې په لنده یا په کمان باندې هغه ځای ویشتلی کېږي چې کم د دې ویشتون کې نه لرې وي، نږدې ځای پې نه ویشتلی کېږي. نو دله پکار دا دی چې راشي او د ویشتون کې سره جوخ ودرېږي. افلاطون ورته وی واقعي چې ته پیغمبر یې، ځکه چې دا جواب د پیغمبر نه بل چا سره نشته دی. یعنی الله رب ذوالجلال ته رجوع کی، الله رب ذوالجلال ته راشي او د الله رب ذوالجلال نزدېکت حاصل کی. دنیا خو د ګناهونو نه ډکه ده، د دې نه رجوع کی الله رب ذوالجلال ته. مفسرین وایي توبة نصوحه څه ته ویل کېږي؟ توبة نصوحه څه ته ویل کېږي؟ نو توبه خو مې درته وویل چې په معنا ده تاب یتوب توبة نه په معنا ده رجوعا سره ده. او نصوحه څه ته ویل کېږي؟ نو دوه معنی مفسرین کوي. یو معنا خو دا ده چې نصوحه د نصحه نصیحت نه ده، په معنا ده اخلاص سره، په اخلاص سره دا انسان توبه وباسي. یا خو زمونږه توبه ده صرف غوږونو لګوتې اوړل، دې ته توبه نه ویلې کېږي. نه، په اخلاص سره توبه څه ته ویلې کېږي هغه هم درته وایم. خو یو معنی مفسرین دا کوي چې په اخلاص سره توبه، د ریاکارۍ نه پاکه توبه، دا توبه نصوحه ده. او یو معنی مفسرین دا کوي چې نصوحه د نصاحت نه دی او نصاحت ویل کېږي د جامې ګنډلو ته. څه مطلب؟ یعنی داسې توبه وباسه چې کومه تا د نیکۍ جامه شلېدلې ده دا وګنډه. کومه د نیکۍ جامه چې تا نه شلېدلې ده توبه وباسه چې کومه د نیکۍ جامه ده دا روغه شي. توبة نصوحه یعنی داسې توبه چې کوم تانا تلافي راغلی وه، نقصانات راغلی و، دا هغې تلافي وشي په دقې توبې سره. توبة نصوحه دې ته ویل کېږي. او بیا علما شرائط بیانوي چې دا